الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. پرونی درس کی دا قرآن کریم آداب ذکر شیو. دا تفسیر قرطبی پا حوالی سرا نننی درس کی انشاءاللہ تعالی سلور خبری و ذکر کو اور بیا انشاءاللہ تعالی دا قرآن کریم پا تفسیر و ترجمہ باندی سبان انشاءاللہ تعالی شروع کو. دا اعوذ باللہ و بسم اللہ بحث بی سورة الفاتحہ بی ایورز بدا سے رازی انشاءاللہ چی بیا بدا قرآن کریم ختمی. نننی درس کی دا سلور خبر ذکر کو. اول خبرہ تعریف دا قرآن، دویم خبرہ نمون دا قرآن کریم، او دریم خبرہ حکمت دا نزول دا قرآن چی دا قرآن ولی نازل شوی دے صد پارا نازل شوی دے. سلورم خبرہ فضیلت دا قرآن کریم. دا خبری با مختصر بیانی گی. دا آغا خبری دی عزتمندو چی دا دیتا اصول دا قرآن وائی. زمان استازان زمان مشران دا دیر پا تفصیل سر بیانی. منگم مختصر آغازی کرکو او پا دی درس کے کوشش دا کو چی آغا خبری وشی چی کم دا عوامو دا عام خلقو دا پیدی دا پارائی دا نارینو زنانو دا پیدی دا پارائی. دا دیر خبری آپ درسنو کی دا طلباء کرام مطابقی دا علم خبری پاغی باندی عام خلق نپوی نو خبری با انشاءاللہ ذکر کو شاغا دا طولو دا پارا پیدنا کی و ہر یو انسان پاغی باندی پوئی گی. دا مختصر اصول بیانی. اولنی خبرہ تعریف دا قرآن چی دا من یاد کو چی دا قرآن کریم کم کتاب دے. نو یو کتاب دے دا اصول فقہ نور الانوار، پائے کی مولا جیون دا قرآن کریم تعریف دا سکڑے دے. وَيَفَ الْقُرْآنُ
المنزل على الرسول المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهة. وقرآن المنزل نازل کلی شوی دی علی الرسول پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم باندی، المکتوب فی المصاحف او پدی صحیفو کی پا مصحفن کی لکلی شوی دی، المنقول عنه نقلا متواترا بیاد نبی علیہ السلام نمونگ ترا نقل شوی دی پا نقل متواتر سرا بلا شبہت بغیر د شکنا چیز شک بکی نشتا، بالکل سپا منگوتا سترا رسیدلے دا اللہ کتاب. تعریف ضروری پہچان وشی چی دا کم کتاب دے، دا څنګه کتاب دے، دا ډیر ضروری خبر دا چی دا پا نبی علیہ السلام نازل شوی دے، زمنگا مخطا دا مصحف دی پدی کی لکلے شوی دے، دا نبی علیہ السلام نرا نقل دے پا نقل متواتر سرا بغیر دا شبہ و دا شکنا. او نقل متواتر سے توائی، نقل متواتر دے توائی علماء ذکر کئی ما یرویہ قوم لا یتوہم تواتؤہم علی الکذب لکسرتهم وعدالتهم وتباین اماکنهم. دا متواتر تعریف دے. متواتر دی تویلے کیگی ما یرویہ قوم چی دسی یو قوم دارا نقل کڑی. آکا حدیث متواتر پائے کی دا حدیث اقسام کی حدیث متواتر دغشان قرآنم پا تواتر سرم در رسید لے دی. نو متواتر دی دوائی ما یرویہ قوم چی دس قوم را نقل کڑی لا یتوہم تواتؤہم علی الکذب چی دا وہم نشی کے دلے چی دا ټول دے پا دروغ را جمشی. یعنی دا سر امکان نہیں چی دا دمر خلق دے دروغ ہوئی، دمر دیر خلقی نقل کی، لیکن دیر خلقی را نقل کی یو خبرہ او دا غیرہ جمع کے دل پا دروغ باندے دا امکان نلری. ولی لکسرتهم دا وجد زیادوالی دا دیونا دمر زیادو خلق را نقل کردے دے، دقا یو شان را نقل کردے دے، پتہ ولگی دا چی دا دمر خلق پا دروغ نجمع کی گی. ذکر دروغ دا سے پتہ لئی کنا چی مثال پتہ اور لس کسانی دا یو شان خبرانی شکولے دی کہ بھائی یو شان یو با اغا لگا مثال پہ تو آبا دیر غٹ دروغ جن یو پہ لگا مثال دوڑولی بل با پیسے لگا انتا کی یو بے یو شان نقل کئی بل بل دیو جنا بدعات چکم دی بدعات ندا پہ یو زی کی یو شانی بل زی بل شانی بل زی بل او سنت دا دنیا پار گوٹ کے غیو شان دکی زکا سنتی سیرہ نقلی ندد اغی پا دروغ باندی راجمہ کے دل امکان نلری زکا زیاد دی. دویم وعدالتهم او داغی د نیکی د وجنا چې دا دومره نیکان خلق دی او دومره قابل اعتماد خلق دی چې دروغ باندې نه جمع کی. او دریم دا وتباین اماکنهم او د دی وجنا دا وهم نشی کېدی چې دا به دروغ وای زکا چې دیو د اوسېدو ځایونه دیو بل نه لري دي. 50 کسان دی مثال یو کس د شرنگل لے بل دا آغا کراچی دے بل دا مثال پا طور باندی آغا دا سعودی عرب دے بل دا یو زیدے و بل زیدے ملکونو جدا جدا زینو دی. نو دا دمر لری دیو دیو بلنا چی پا دروغو را جمع کی دل دیو امکان نشتا. نو قرآن تسیر آغا لے منتا پا دی طریقی دمر دیرو خلق را نقل کرے دے چی داغی پا دروغو باندی را جمع کی دل ممکن ندی چی دروغ وائی. او شرح العقائد کتاب دے آئی کی دا سی تعریف شوئے دے وَإِ كَلَامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ وَهُوَ مَكْتُوبٌ فِي مَصَاحِفِنَا مَحْفُوظٌ فِي قُلُوبِنَا مَقْرُوءٌ بِأَلْسِنَتِنَا مَسْمُوعٌ بِآذَانِنَا. وَكَلَامُ اللَّهِ دا اللہ تعالی کلام
غیر مخلوق مخلوق ندے وهو مکتوب فی مصاحفنا زمن پدے مصاحفو کی پدی کی لکل شوئے دے محفوظ فی قلوبنا زمن پزرنو کی محفوظ دے مقروء بی السنتنا زمن پا جبو باندل وستلے کی گی مسموع بی آذاننا زمن پا غگنو اوریدل شوئے دے دا پا دا سی طریقی سر را نقل لے خوص دا تعریفون خو بندگانو کرلی اللہ دا قرآن سنگ تعریف کرلی دا قرآن پہچان دا قرآن نا پخپلا قرآن پخپلا دا خپل ځان تعریف کئی آغا سنگ شوئے دے نو چراوالے سورت اعراف 2 نمبر آیات دا تعریف دا قرآن کریم دا قرآن نا سورت اعراف 2 نمبر آیات کے اللہ تبارک و تعالی وَكِتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ اللہ وَإِذَا عَظِمُ الشَّان کتاب دے انزل إِلَيْكَ تا تنازل شوه دے پیغمبرا در قرآن تعریف شو کہ پیغمبرا دا عظیم الشان کتاب دے تا تنازل شوه دے تا تنازل شوه دے نو فلا یکن فی صدرک حرج منو ندی شیستا پسینہ کے تنگستیاد دینا او دا سر پر نازل شوه دے چلی تنذر بیہی و ذکرى للمؤمنین دید پارا چی دا خلق پدے سر ویرے او دا دید پارا چی دا نصیحت شی دا مومنانو دا پارا دغشان سورت طه سلورم نمبر آیات سورت طه سلورم نمبر آیات کیوں اللہ رب العالمین دا قرآن کریم تعریف کرے دے اللہ رب العالمین وی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا تنزیلا رات للدری کتاب دی ممن دا طرفا دا اغزاتنا خلق الارض چی پیدا کرے دا زمکا والسماوات العلا او دنگ دنگ اسمانونا اوچت اسمانونا اللہ پیدا کرلی اوچت اسمانونا دا آغت ذات دا طرف دا کتاب راغلے دی دا شان سورت شعراء 192 میں سورت شعراء دا نلسم سپارہ دا سورت شعراء 192 میں نواخلا ترد 196 میں پوری دی کہ اللہ رب العالمین دا قرآن کریم تعریف کرے دے 192 میں اللہ تبارک و تعالی دا قرآن کریم بارکی دلتوائی اللہ رب العالمین وائی وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ او یقیناً دا قرآن دا دیرات لل دا طرفا دا رب العالمین ندی اللہ نازل کرے دے اللہ را لے گلے دے چار آوڑے دے نو اللہ پخپل وی نزل به الروح الامین راوڑے دے دیلرا آغا روح امانت دار جبریل علیہ السلام چی آغا دا ملائکو سردار دے امانت دار دے دسی امانتی کرلے چی آغا پکی خیانت ندے کرلے یو خبر امتکما کرل ندا زیادہ کرلے پکی ندا او اللہ رب العالمین وی علا قلبکا لتکون من المنذرین اے پیغمبر استا پزل باندی راوڑے دے دا برائی راست دا نبی علیہ السلام دزل سر تعلقو دا دی وجہ نبی علیہ السلام پی دس محنت نہ دے کرے لکہ سنگ چی منگا کوشش کو یادوی نبی علیہ السلام بدا کوشش کا واللہ توی دا غم کوا دا پخپل بتا تا یادی نبی علیہ السلام بس زر زر ورسر وائی چی یر رانشی اللہ وستانا زیر کوم نا براہ راست دری پزل باندی دا قرآن نازلی دا شیطانانو پدے کسی داخل نشو کوئے وسوسہ پاکی نشو داخلی دلے دا قرآن تعریف دے چی علا قلبکا ستا پزل باندی لتکون من المنذرین
دیر پارا چی شیط دا یر ورکونکو نا یا اللہ پکم جبا کی دار رالی گلے دے اللہ بلسان عربی مبین پا جبا عربی اخکارا کی دے اخکارا عربی دا وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ او یقیناً دے قرآن مضمونا پس صحیح پوڑم بنو کے ہم موجود دے مخکنو کتابونو کے اندری مضمونو 192 نوالا سورة شعراء 196 پوری اللہ رب العالمین دا قرآن کریم دغا تعریف کرے دے دغا شان دیرشم سپارہ جراوالو سورة عبس پائے کہ اللہ رب العالمین دا قرآن کریم تعریف کرے دے سورة عبس آیت نمبر 11 پائے کہ اللہ رب العالمین وئی اللہ تبارک و تعالی دا قرآن کریم بارکی سورة عبس کے اللہ رب العالمین فرمائی آیت نمبر 11 دا دین شروع دے اللہ اکلا انہا تذکرہ حق دا خبرہ یقیناً دا قرآن نصیحت دے پمن شاء ذکرہ دا چاچ خوخشین نصیحت دے واخلی دا نصیحت کتاب دے پی صحف مکرمہ پس صحیفو عزت مندو کی دادے مرفوعات اچت دی متوحرہ فاکک لیشوی دی بی ایدی سفرت کرام بررہ پلا سنو دا اغا ملائکو کی چاگا عزت مندی و نیکانی دی دا غی پلا سنو باندر اغل لے دا قرآن کریم تعریف و پہچان و پخپل دا قرآن نا دا قرآن کریم دا اللہ رب العالمین دا سی کتاب دے دا اولنی خبرنن داو شوا کہ دا قرآن کریم پہچان و دا غا تعریف دویم خبرہ دا قرآن کریم نمونہ زکا گورا وجہ دا مشہور قاعدہ دا کہ کثرت الاسماء تدل علی شرافت المسمى دیر نمونہ دا دلالت کی پا شرافت و پا عزت دا مسمى باندی چرچا سمر دیر نمونہ او امر داغا پا عزت باندی دا دلالت کی لکہ مثال پا طور باندی یو سڑے دی یو خود دا صفت دارے جی سڑے دویم وزدے ور سرا حفظم کڑے دے قرآن پا یادو باندی یاد کر لے ناغتا حافظ دا دویم نم شو بیا دا سکار کڑے دے چی تجویدیم کڑے دے ناغتا بل نم کی خود شو قاری سیب نو سڑیم شو حافظم دے قاری سیبم دے بیا علمم کڑے دے ناغتا ور سر بل نم آغا سر اولگے دو عالم بیا آغا سی دے چی دا علم باندی عملم شتنو عالم پا علم بانی عامل او بیا آغا مثال پا طور باندی مفتی کورس کرے دے افتائی کرلانو آغا تا مفتی بیا پا قرآن کی ماہرہ دے نو بلنمیشو شیخ القرآن بیا پا حدیثو کی ماہرہ دے نو آغا تا شیخ الحدیث بیا فقہ کی ماہرہ دے شیخ الفقہ پا صرف و پا نحو کی ماہرہ دے شیخ النحو و صرف او دا سزا چی سمر چا کی کمالات دیر دی او مری نمون دیر دی لکہ زمان دا رب العالمین دا غد سمر دیر نمون دی بیشمیرہ زکا اللہ رب العالمین لوی ذات دی نمونیم دیر دی زمان دا پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا غد نمون دیر دی زکا لوی پیغمبر دی اچت شان والا پیغمبر دی نمونم دا غد دیر دی دا شان قرآن کریم دا قرآن دا اللہ رب العالمین لوی کتاب دی عظیم الشان کتاب دی دا دنمونم دیر زیاد دی تقریباً ما وقتی مسبخین کے ردے حساب لگا انہوں تقریباً 90 خواغا ما پیدا کرا اور نورم دا سے یعنی گورا مختلف علماء آگے پا تفسیرونو کی لکلیو نو چالک ذکر کرلیو چاڑیر خدا دینم زیاد دی و بائی کی یو سو منگوایو چې دا قرآن کریم دا نمون من خبر شو چې دا قرآن کریم سمر نمون دی او دا یو نم دا دا قرآن کمال دی دا دی کمال خواهی لکه یو نم دا دی القرآن دا خو جو مشهور دی امنگوایو قرآن دا
په دې الف لام سره په قران کریم کې 58 ځله راغلی دی 58 ځله په الف لام سره القرآن او بغیر د الف لام نه دا 15 ځله راغلی قرآن او د دې معنی د قرآن څه معنی ده دا وګت بحث دی علماء کړل لکه الاتقان کې علامه سیوطی رحم الله او نور علماء مفسرینو هغه په ګډیر وګت بحث کړی دی خو هغه د عام خلکو په هغې باندې عام خلکو په پوهې کې هغه نه راځي چېرې دا قرآن دا مشتق دی او که جامد دی او دارنګې دا قرآن دی په حمزې سره او که قرآن دی بغیر د حمزې نه اوږد تفصیل دی پکې خو موږ صرف دومره وایو چې د دې دوه معنی دلته په دغه تفصیل نه وروستو بیا د علما دوه معنی ذکر کوي یا په معنی د پیوسوالي سره دی د قرآن معنی ده پیوس او ځکه ورته دا قرآن وایي لقران الصور والآیات والحروف فيه د دې وجه نه چې په دې کې سورتونه آیاتونه او حرفونه یو بل سره پیوس دي داسې یو بل سره پیوس دي جدا جدا نه دي او یو مضمون شروع یو بحث شروع ښکلی بحث د یو بل سره پیوس دي د هغې مضمون پیوس دی او خبره ډېره مزیدارې طریقې سره ده نو دې کې سورتونه آیاتونه حرفونه یو بل سره پیوس دي نو ځکه ورته قرآن وایي یا په معنی د لوستلو سره دی نو دا لوستلی کېږي څومره خلک یې وایي ماشاءالله څومره ویلی کېږي څومره زیات ویلی کېږي په مخ د ځمکه بل داسې کتاب هغه چا دومره نه دی ویلی او نه به ووایي لکه قرآن کریم چې دی او دې باندې څوک ستړی کېږي هم نه او قرآن کریم د دې خوند ختمیږي هم نه د دې خوند ختمیږي نه څومره چې وی ښه خوند درکوي لکه هغه خلک چې هغې 50 کاله او 60 کاله ویلی دی نو هغې اوس هم وایي چې اوس ما لږ نور ویلی وی هغې له ښه خوند ورکوي څوک چې دې ناشنا دي هغې له خوند نه ورکوي لکه هغه خلک چې هغې په ټوله زندګۍ کې نه یې راغېستی جو هغه وایي چې دا بله څومره خواني خو چې کله په دې کې ته قرآن کریم دې راواغېستو او د دې خاص کر بیا په ترجمه باندې پوه شوې او تا دا قرآن بیا وایه ته به چې نه مې بس کولی دی دا دومره مزیدار کتاب دی د الله دویم نوم د دې قرآن دی الفرقان دا 3 ځله راغلی په قرآن کریم کې لکه یو تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا په سورة فرقان اولنی نمبر آیات دی فرقان ورته د دې وجې نه وایي قرآن د حق او د باطل په منځ کې جدایي راولي فرقان معنی ده جداوالی د حق او د باطل مابین کې جداوالی په قرآن سره راځي د خالق او د مخلوق په منځ کې جداوالی په قرآن سره راځي دغه شان دا د فیصلې کتاب دی ګوره د حق او د باطل مابین کې فیصله په دې سره کېږي دغه شان د خالق او مخلوق چې ته مخلوق ته خالق ونه وې دا به ته د قرآن ښیي لکه صفتونه دي د الله رب العالمین قرآن به ته وایي چې دا د خالق صفتونه دي او دا د مخلوق دي چرته د خالق صفتونه مخلوق له ورنه کی او د مخلوق صفات خالق له ورنه کی دا فرقان کتاب دی دریم نوم دی د هدن هدایت او دا ګوره یو یو آیاتونه چې راوړو ډېر اوږد باس بیا پدې کېږي خو مختصرا دا وایو هدن هدایت 32 ځله دا قرآن کریم کې راغلی تقریبا لکه اول د دې اولې سپارې په ابتدا کې ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین هدن هدایت دی د ژوند په کومه لار چې ستانه لار ورکه شوه که نه دی ته د قرآن ښیي په کوم ځای کې درنه لار ورکه شوه اجتماعي زندګي د انفرادي کور کې غم خادی هر څه کې تا ته لار ښیي نو هدایت والا کتاب دی څلورم نوم دی د دې شفا په دې کې شفا پرته ده د باطني مرضونو هم او د ظاهری مرضونو هم د هر مرض علاج په دې کې پروت دی که باطنی مرضونه دي بغض دی کینه ده حسد دی او دغه شانده کې نور چې څومره مرضونه هغه د باطن سره تعلق ساتي ځکه هر ګناه یو مرض دی هر ګناه خو شرک پکې بیا داسې دی لکه کینسر چې چاته د وینې کینسر ولګي شرک داسې دی
دا پکې شرک د ټولو نه اکبر الکبائر الاشراک بالله، ټولو نه لویه ګناه بیا شرک دی. ځکه دا داسې ګناه ده چې د دې ګناه سره انسان لاړ نو دی ابد الابد جهنمی دی. اگر چې دی ورسره بیا کلمه م وایي، خو شرک دا د الله بیخي بدي شي. بس الله په خپل ځان سره شریک الله نه مني. نور ګناهونو په وجه باندې انسان له لږه سزا ورکوي، که چا توبه وي نسته له ولاړ څه لږه سزا به میلاو شي بیا به راوځي، خو شرک د وجې نه دغه انسان نه بخلی کېږي. شرک د الله رب العالمین ډېر بدي چې قرآن کې ته حنس عظیم ویلی شوی دی. نو د دې مرضونو علاج هم پکې شته، او د دې سره سره که د چا ظاهري مرضونه وي د هغې علاج هم په دې کې پروت دی. سر باندې درد دی، بل څه درد دی، پې بل څه مرض دی ورته، د هغې علاج هم په قرآن کریم کې پروت دی. خو دې سره چې څومره د یقین مضبوط و هغومره به کار ښه کوي. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین. الله تبارک و تعالی سورة اسراء بنی اسرائیل کې داسې وایي چې دا قرآن کریم په دې کې شفا ده او د مؤمنانو دپاره رحمت دی. پنځم نمبر نوم دی ردی نور، رڼا. د خپل زړه کې رڼا غواړي، خپل معاشره کې رڼا غواړي، خپل ملک رڼا کول غواړي، نو قرآن کریم سره به تعلق جوړي، قرآن به عملی کې، او قرآن د ژوند قانون کا رڼا به نصیب شي. الله رب العالمین سورۃ النساء 174 نمبر آیت کې وایي یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اے خلقو، اے د تمام دنیا خلقو، قد جاءکم برهان من ربکم، دا اللہ دا طرفا تاسو تا مضبوط دلیل درغی. وانزلنا الیکم نورا مبینا، او نازل کرلے منگا تاسو تا رڼا ښکارا، دا واضح رڼا دا ښکارا رڼا دا. نو که ځان رڼا کول غواړي نو قرآن کریم خپل زندگی کې راولا. شپږم نوم دی ردی الکتاب، لکه ذالک الکتاب اول کې راځي سورہ بقرہ او سورۃ الف لام میم سجدہ کې مرাজি. بل نوم دی ردی الذکر، نصیحت، سورۃ حجر 9 نمبر آیات، سورۃ النحل 44، سورۃ صاد اول، سورۃ انبیاء 50 نمبر آیات. دی آیاتونو کې الله رب العالمین دا ذکر کړی دی. دغه شان وم نمبر ادا شو. اتم نمبر کلام دا الله رب العالمین کلام الله. دا په سورۃ توبہ شپږم نمبر آیت کې الله رب العالمین دا ذکر کړی دی. سورۃ توبہ شپږم حتی یسمع کلام الله. نو کلام دا د قرآن کریم نوم دی. نهم نمبر التنزیل، تنزیل نازل کړی شوی. رحمت دام د قرآن کریم نوم دی. یولسم نمبر موعظة، نصیحت، دسې نصیحت دی چې انسان د ګناه نه بندي. او دولسم نمبر کریم، عزتمند دی. سورۃ واقعہ کې راځي انه لقرآن کریم، دا قرآن دی عزتمند. دارنگی دیارلسم نمبر علی، د ټولو نه اوچت سورۃ زخرف 4 نمبر آیات. څوارلسم نمبر حکمت، سورۃ قمر 5 نمبر آیات. او دغه شان پنځلسم حکیم، او د اکثر سورتونو په اول کې دا راځي حکیم. دا د قرآن کریم نوم دی. شپاړسم نمبر مهیمن، حفاظت کوونکی دی، نگران دی، د نورو کتابونو نگران دی، په ټولو کتابونو آسمانی کتابونو باندې نگران دی. سورۃ مائدہ 48 نمبر آیات. ولسم نوم دی ردی مبارک، سورۃ صاد 29 نمبر آیات. اتلسم نوم دی حبل الله، د الله رسی، په حدیثو کې مرাজি. او سورۃ آل عمران 103 نمبر آیات. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، دا الله پر رسی باندې مضبوطی منګولې ولګوي. حبل الله دا الله رسی. نلسم نوم دی الصراط المستقیم، نیغه لاره ده. سورۃ انعام 153 نمبر آیات. شلم نمبر نوم دی قیم،
پخپلم نیغ دی او بلم نیغی سورت کعب 2 نمبر آیات. 21 الفصل جداوال راولی سورت طارق 13 نمبر آیات. 22 النبأ العظیم لوی خبر دی سورت النبأ اولنی آیات عما یتساءلون عن النبأ العظیم 2 نمبر آیات. دغشان درشتم نم دے احسن الحدیث خیسته خبری دی سورت زمر 23 نمبر آیات. او سلیرشتم نم دے الروح سورت شورا 52 نمبر آیات. 50 نم دے وحی دے قرآن نم دے وحی سورت انبیاء 45 نمبر آیات. دسے نورم دی خدا 50 اغدل تمنگ ذکر کلا دا قرآن کریم نمونه دی او دا یو نم دا قرآن یو کمال دی نو کمالات دی دا اصل کی دا نمونه نو کمالاتو چی دا دومره کمالات پاکی پراته دی. دریم خبره پنانی درس کی اغا دا حکمت دا نزول دا قرآن چی قرآن کریم دا دی حکمت سا دی زکا ورا چی دا چا مقصد سمرا غٹی نو دومره غازیمی دا مقصد سمرائی دا څه کار کوي د کم مقصد د پاره دا راغلی دی نو د قرآن کریم مقصدونه دا وګوره چېرې دا ولې راغلی دی د څه لپاره راغلی دی. لکه موږ انسانان الله رب العالمین پیدا کړي د بندګۍ دپاره د عبادت دپاره. اوس دا مقصد یو انسان پرېږدي نو دی په بله لار لاړ تباهۍ طرف ته لاړو. قرآن کریم د کم مقصد دپاره راغلی دی دا الله ولې رالیږلی دی. نور ټولو ناول سورت ابراہیم اولنے نمبر آیات سورت ابراہیم آیت نمبر 1 پائے کہ اللہ رب العالمین ذکر کر لے دا قرآن مقصد چی قرآن کریم دا کم مقصد دا پارا اللہ رب العالمین دا لے گلے دے. اللہ رب العالمین فرمائی الف لام را کتاب انزلناه الیکا لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. دا عظیم الشان کتاب دے منگرا لے گلے دے تا پیغمبران یا اللہ ولی درا لے گلے دے صد پارا درا لے گلے دے اللہ ولی تخرج الناس من الظلمات إلى النور دے دا پارا چی دا خلق دا تیرون راو باسی رناتا خلق دا تیرون دا تورتمون راوزی رناتا دا دے دا پارا قرآن راغلے دے. زکا اللہ رب العالمین مقصد بیان کا کفر تیار دا شرک تیار دا بدعت تیار دا نو مسلمانی رنا دا ایمان رنا دا سنت رنا دا اللہ رب العالمین دیتا توحید رنا دا اللہ رب العالمین دیتا را بندگان راو باسی پا قرآن سران در قرآن مقصد دے. زکا قرآن خلقو خو مقصدونا اغا مقصد اولا پریخی دی دی وجنا پا ایمان و عزت مندو دا تیارین چی انسان رنا تا راو باسی نو اغا دا ترجمین بغیر کی نا دا خوب آلا دا تیارین رنا تا راوزی چکلت دا واوری دی کی چویل بی اللہ تورے گا دی کی دا کور بارا کی کم احکامات ذکر کردی دی خزا و خاون با جون سنگ تیری دا پا قرآن کی سنگ ذکر شوی دی دغا شان پا کور کی جون با سنگئی بہار با جون سنگئی گاون کی با سنگئی ملک با سنگ چلے تا قرآن دا ویل دی تو جکر دا خبری تا دا پتہ ہو لگے دا او قرآن دی ہوا ہے بس دا آغا تیرون براوزی رنا تا ملک بدیم سم چلی گی علاقہ بم سمی کور بدیم سمی او دارنگی دا ارسنا و محفوظی امن بی امن لتخرج الناس من خو خلق خدا مقصد پریخی دے کنا وز دا سر پارا مقصد خلق و مقصد گرزول لے کچرتا برید باندے خبر راغلا جو یرا پا برید باندے با لاڑ شے قرآن راوڑای دا سمر بیزتی دا قرآن دا اداب خیال نساتی لاڑ شے قرآن راوڑای آل تا قرآن بیا راوڑای یو تا کنزل کئی بلبل تا قرآن دا اللہ کتابی نولی بیا یو زیتا بل زیتا ما شمان لے ورکی دغشان
یو هغه قرآنونه خوړل د هغې دپاره یې دا ساتلی دی چېرته په قرآن پې وخوري او دارنګې قرآن مقصد یې دا ګرځولی دی چېرته څوک مړ شو جو ختم به پسې وکړو یا د قرآن مقصد یې دا ګرځولی دی چېرته کور مې جوړ که ختم به وکړم یا د قرآن مقصد یې دا ګرځولی تعویض به دې جوړ کړم یا د قرآن مقصد یې دا ګرځولی چېرته صرف د دمونو دپاره دمګرې ځانه جوړ کړی هغې دپاره یې ګرځولی دې دپاره یادومه عزتمندو دا ټولې پیدې به پکې وي خو مقصد یې دا نه دی ګورې مقصد یې څه دی لکه ګوره انسانان دي که نه الله رب العالمین رالیږل د څه دپاره د بندګۍ دپاره دي اوس د انسان خو ډوډۍ هم خوري دا خو مقصد نه دی خو ډوډۍ خوري ځکه د دې نه دا چاره نشته د دې نه بغیر د انسان زندگی نشي تېرولی دې دنیا کې نور هم څه کوي ځان له دنیا کې هم ترقي کوي دنیا کې ځان له حلال رزق هم ګټي څوک یو څه کوي څوک بل څه کوي خو مقصد خو یې دا دی د الله بندګي او د الله عبادت دقه شان د قرآن کریم مقصد هغه دا دی چې خلکو ته لار وښیي د رهنمایۍ دپاره رهبر دی دا به خپل رهبر جوړی دا قرآن کریم د دې دپاره دی او دغه شاندګي دا نورې پیدې اگر چې هغه پیدې او پکې کېږي خو لیکن قرآن کریم هغه د دې نورو څیزونو دپاره نه دی راغلی نو الله رب العالمین وایي د دې دپاره مې رالیږلی دی لتخرج الناس من الظلمات الى النور چې خلق د تیارو نه راوباسي رڼا ته څومره دا معاشره ماشاءالله اگر چې ګناهونه به یي ځکه فتنې د قیامت ته نږدې فتنې خامخا به یي او لا نورې به زیاتېږي خو خلک پوه شو که نه شو هغه تورتمونو کې پراته وو هغه شرکیاتو کې بدعاتو کې هغې کې پراته وو اوس که څوک خپل رهنما قرآن نه جوړي خو دا خپله ګناه ده که نه قرآن خو د هر چا غوږ ته ورسېد د هر چا کور ته ورسېد هر چا ته بیان کړی شه د دې وجې نه قرآن کریم الله رب العالمین د دې دپاره رالیږلی دی یو مقصد دا شو دویم وګوره د دقه صورت دا صورت ابراهیم د دې اخرنی آیات چې کوم دی اخرنی 52 نمبر آیات د دې اخرنی دی پای کې الله رب العالمین وایي چې قرآن د څه دپاره ما رالیږلی الله وایي هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب هذا بلاغ للناس دا قرآن در رسول کتاب دے خلق تا دا بخلق ترسے دا دا تبلیغ کتاب دے دا تبلیغ کتاب دے دا قرآن کریم رسول چاہتا بس دا تبلیغ دیستا چه قرآن ورسوا کپ کم طریقے رسے گو قرآن ورسوا دا اللہ دا کلام دا خبر ورسوا در تبلیغ کتاب دے هذا بلاغ للناس دا قرآن در رسول کتاب دے خلق تا دویم پیدا ولینذروا به د دې دپاره چې دا خلق په دې سره ویرولی شي قرآن د یرولو دپاره دی د یرولو دپاره ځینې خلک وایي یاره خوږې قصې پکې کوه او دا نورې چې کوم دا د یرې والا مه کوه دلته ماښام کې چې به درس کېده نو یو ځای نه داسې خبره شوې وه هغه وی ټولې د یرې دې خبرې دا چېرته داسې خوږه خبره پکې وشي نو خوږې خبرې هم قرآن کوي خو قرآن د دې لپاره چې خلک ویریږي د جنت دپاره تیاری وکړي د جهنم نه ځان بچ کړي الله ولینذروا به د دې دپاره چې دا خلک ویرولی شي په دې سره چې ګوره داسې عذابونه دي داسې دي ير هم دا ګوره نبي علیه السلام چې څنګه بشیر دی هغه شان نذیر هم دی زیر هم ورکوي خو ير هم ورکوي دواړه خبرې او درېمه مقصد داره وليعلموا انما هو اله واحد قرآن د دې دپاره الله یې ما رالیږلی چې د خلکو ته دا پته ولګي چې استاسو اله حقدار د بندګۍ لایق د بندګۍ صرف یو الله دی یو الله
د دې لپاره قرآن راغلی چې توحید دا خلق موحدین شي، دیو د یو الله نه د هر څه کېدو یقین د دیو جوړ شي چې د یو الله نه کېږي هر څه. او بل پیدا وليذکر اولو الالباب، د دې لپاره چې نصیحت واخلي د عقل والا، عقل من خلق د دې نصیحت واخلي. دا د قرآن کریم مقصد دی، د دې لپاره الله مر علیګل دی. دغه شان بل سورۃ النساء 105 نمبر آیت وګوره. سورۃ النساء 105 نمبر آیت کې الله رب العالمین د قرآن کریم مقصد ذکر کړل چې قرآن د سره پر راغلی دی. 105 الله رب العالمین فرمایي سورہ نساء 105 نمبر آیت کې الله وایي انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. یقینا من نازل کړه دې تا ته کتاب په حق سره، بالکل په حق دې، حق او سچ کتاب دې. الله د سره پاره درا لګل دې مقصد یې سده ولې دې مونږ ترا ولېګا. تش تلاوت به کو ځان بخلاصو، تش روزه کې به ختمونه کو ځان بخلاصو، تش صرف غازی ختمونو د پاره به سات والله نه یاد وساته دا قرآن د دې لپاره دی لتحکم بین الناس، دې لپاره چې ته د خلکو مابین کې پدی فیصله وکړي. دا فیصلو کتاب دی. اگر چې اوس مسلمانانو هم شاته کړی دی وایي زه دا به وروستو شي د قرآن په حکم باندې په هغې باندې فیصلې کوي چې دا نافظ کړو که نه، او بیا هغه رد کړي ویره نه دا نشو قبلولی. داسې بیل پیش کوي چې هغه د قرآن کریم حکم یا دې کې پیش کولو ته ضرورت دی. دا ټول مؤمنان یې، دا خو چې څنګه درته پته ولګي فوراً یې ومنئ. دا خو د الله رب العالمین د قرآن د الله د کتاب حکم دی. یو مسلمان به هغه به وایي چې نه دا پکې زه نه منم، دی خو مؤمن پاتې نشه. الله رب العالمین وایي قرآن د دې لپاره دی لتحکم بین الناس، دې لپاره چې د خلکو مابین کې په دې باندې فیصلې وکړي. بما اراک الله، هغه څه موافق چې الله تا ته ښودلي. ولا تکن للخائنین خصیما، ته مه کېږه د خیانتګرو دپاره جګړمار، د هغې د طرفه جګړمار مه جوړېږه. نو ګوره د قرآن بل مقصد دا شو چې په دې به فیصلې به پکې. اوس موږ څه کوو؟ عام معاشره کې دا خبره ده خل اول چې د چا څه مسله راشي د ځمکې دې څه مایلونه ورسره یي، لاړ شي یو عالم له او په مختلفو مولیانو وګرځي. که چېرته او د هغوی ویل چې یاره ته په شریعت باندې دا خو ستا حق رسېږي، دی بس بیا غټ مسلمان یو غټ زبرګي، دی بیا راځي وایي زه شریعت کوم، دا بل خو وایي داسې کفري دی او زه داسې شریعت کوم، اوچت کېږي. هغه ته پته وي چې یاره زه دا ځمکه حاصلوم په دې، مقصد یې دا نه چې د الله حکم ومنلی شي. او که چېرته ورته هغه ووایي چې یاره دا ځمکه ستا په شرعي لحاظ سره نه رسي، شرعي قانون سره، دی بس غلی غونته راوځي نه دا مولا پوهې نه شي، بیا بل لاړ شي. که هغه م ورته ووایي چې بس بیا سرګرئ او بیا د شریعت غږ نه کوي، بس بیا وایي یاره د عام قانون له به لاړ شو، څه وکړو اوس چې کوم د ملک کې اوسېږو داسې دي، بیا هغه شریعت باندې بیا فیصله نه کوي. هغه قانون ځکه پته ورته لګي چې را ځمکه نشم حاصلولی، مقصد خو دا نه د الله رضا، مقصد یې دا ځمکه حاصلول. نو که په هر څه باندې حاصلېږي عام دا قانون دی. ګورئ ډېر کم خلک داسي چې د الله نه یریدونکي وایي زه په شرعي لحاظ په قرآن باندې کومه، که ځمکه رانه ځي دي که نه. دا د قرآن کریم دا د هغې مقصد دی چې په دې باندې فیصلې کې. دغه شان سورۃ النحل وګوره 44 نمبر آیات چې په هغې کې الله رب العالمین د قرآن کریم مقصد بیان کړی دی. سورۃ النحل د مچو والا سورت چې کوم دی سورۃ النحل، هغې کې 44 نمبر آیات، په هغې کې الله تبارک و تعالی د قرآن کریم مقصد په هغې کې بیان کړی دی
44 نمبر آیت د سورۃ النحل اللہ رب العالمین فرمائی اللہ بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلهم يتفکرون وانزلنا الیک الذکر او من نازل کړه دیتا تا دا ذکر دا قرآن ځکه موږ دا قرآن یو نوم دی ذکر هغه دا دی نازل کړه دی مونږ ته قرآن ذکر لتبین للناس ما نزل الیهم د دې لپاره نازل شوی دی چې خلکو ته بیان کی هغه څه چې نازل شوی دی دیو ته د الله پیغام راورسې خلکو ته د دې لپاره راغلی ولعلهم يتفکرون او د دې لپاره چې دا خلک فکر او سوچ وکړي په دې کې د دې لپاره قرآن راغلی دی او د دقه سورۃ النحل 64 نمبر آیت کې هم الله تبارک وتعالى د دې قرآن کریم مقصد بیان کړی دی 64 نمبر آیت 3 وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون الله وی دا قرآن مونږ نه نازل کړي پتا باندې الا لتبين مگر دې د پاره چې ته بیان کی لهم دې خلقو ته الذي اختلفوا فيه هغه مسله چې دې اختلاف کړي دې پای کې اختلاف چې حل کیږي نو په قرآن سره ځکه تا چا یو خبره وکړه چې دا مسله دسه بیان شوی دا تا قرآن باندې پیش کړه او قرآن سره موافق وا ټیک ده قرآن سره موافق نه وا بس گزارې کا کدار چا خبره ده دا د قرآن کریم د اختلاف ختمولو کتاب دی ورمان چې په دې باندې ټولو اتفاق کړی وي اوس قرآن کریم هغه اختلاف ختمي خو لیکن خلک یې ګوري نه نو او قرآن کریم باندې ځان پوهه کوي نه الله رب العالمین وی پدې کې هغه څه خلکو ته بیان کی چې د خلکو په اختلاف کړي دي دا قرآن کریم د اختلاف د ختمولو لپاره راغلی دی دغه شان د دقه سورۃ النحل 102 نمبر آیت وګوره 102 پای کې الله تبارک وتعالى د قرآن کریم مقصد بیان کړی دی الله یقول نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا دا قرآن کریم دا نازل کړي دې لرا روح القدس هغه پاک روح جبريل علیہ الصلوۃ والسلام راوړي دي من ربک د طرفا درفستانه بالحق په حق سره د سره پر راغلي الله ویلی یثبت الذين آمنوا دې لپاره چې مضبوط شي په دې باندې هغه کسان چې مؤمنان دي په دې مؤمنان مضبوطیږي اول مضبوطیږي ځکه قرآن نه خبري څوک گمراه کولای شي کتر سره شی ملګری شي هغه شعر ته خبرې کوي تا د قرآن نه خبرې تا نشي دوکه کولای بریلی دې نشي دوکه کولای ا دې نشي خرابولای بل داسې بيدینه سړی هغه تا نشي خرابولای چې کله د قرآن نه خبرې قرآن کې داسې کمال پروت دی نو پدې مؤمنان مضبوطیږي الله وايي ما د دې لپاره را لګلې دي چې مؤمنان په مضبوط کما او بل مقصد وهدن هدایت دی او بل وبشرا للمسلمین مسلمانانو د پاره زیره دی دا د قرآن کریم بل مقصدو دغه شان سورۃ سواد 29 نمبر آیت کې هم د قرآن کریم مقصد هغه الله تبارک وتعالى بیان کړی دی سورۃ سواد سورۃ یاسین پسې سورۃ صافات دی صافات پسې بیا سورۃ سواد پائے کہ اللہ رب العالمین 29 نمبر آیات پائے کہ اللہ رب العالمین دا قرآن کریم داغی مقصد بیان کر لے چھ قرآن کریم دا س کتاب دے دا سر پار راغل لے اللہ کتاب انزلناہ الیکا مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب عظیم الشان کتاب دے اللہ منگرا لے گلے دے تا تمی در لے گل لے پیغمبرا د خیر او د برکت نه ډک دی
د سره پارا لیدبروا آیاتی چې دا خلق د دې پایاتونو کې سوچ او فکر وکړي او دیر پارا چې دا عقل والا نصیحت واخلي د دینه. دا د قرآن کریم مقصدونه دي. شرط هم پکې داسې نه راغلی چې د بریتونو دپاره به ساتي او شرط هم دا رانله چې صرف د ختمونو دپاره به ساتي، بلکې د قرآن کریم مقصدونه دا د قرآن نظام پوهه کا چې څه لپاره راغلی. ان شاء الله تعالی دا مقصد به مونږ ته یادي چې د دې لپاره راغلی قرآن کریم. نو لنډ حاصل دا شو چې قرآن د هدایت لپاره راغلی، د رهبرۍ دپاره راغلی دی، ستا رهنما دی، ستا رهبر دی، د دې لپاره راغلی. بس څلورمه خبره چې نننی درس کې مونږ کوو هغه فضیلت د قرآن کریم دی. نو فضیلت دا خو ډېر زیات فضایل دي او عام طور باندې چې کله ختمونه د قرآن نو پای کې دا فضایل ډېر بیانېږي او نه ختمېدونکي فضایل دي، دومره ډېر فضیلتونه د قرآن او په دې باندې مستقل کتابونه په دې باندې لیکلی شوي دي. نو ټول خو ویل خو ممکن نه دي، خو د هغې نه یو څو حدیث نور قرآن کریم ته ډک دی. انشاءالله تعالی چې ترجمه کله سټارټ شي نو بیا ځای په ځای باندې به راځي او هغه به اورو انشاءالله تعالی چې د قرآن کریم څومره فضیلت ذکر شوی دی او څومره لوی کتاب دی او څومره خوند والا کتاب دی. خو لنډه دا د حدیث منګه بار بار واورېدلی، خو سوچ هم پې نه دی کړی چې نبی علیه الصلاة والسلام د دې کتاب والا چې څوک د دې کتاب والا د دې کتاب سره تعلق ساتي د قرآن سره، هغه ته د الله پیغمبر د ټولو نه غوره سړی ویلی دی. خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. په تاسو ټولو کې بهترین انسان هغه دی چې قرآن یې زده کړی دی او بل ته ښایي. قرآن زده کوي او بل ته ښایي، بس دا خلک ټولو کې غوره دی. څوک یې زده کوي، څوک یې وایي، دا ټولو مخلوق کې الله رب العالمین وایي، د الله پیغمبر وایي دا غوره دي. او ګوره د قرآن کریم سره چې د څه شي تعلق راغلی دی دا ګټه وه، دا مخکې ګورې عامه ګټه وه، دا چې په بل ځای کې پرته وي او قرآن سره تعلق نه وی راغل، دا چا ښکلوله؟ عام ځایونو کې بس ګتې پرتې ډېر شی ګتې، خوا ګتې څوک هغې څوک یو ځای بله ته وایي، څوک یې دا سیرۍ هغې نه اور بلی یخنۍ کې بار د دکانداران، او څوک یو او دارنګې هغه ګتې د هغې نه کاټنې جوړې شوي په هغې کې خلک چې کوم ده نو یو شی او بل شی اچوي. خو دا ګته چې اوس کله راغل ده او د قرآن سره یو ځای شوې ده، دا ګته به ته بار پرېږدي په ځمکه، ځان پې وجني، مسلمان په دې باندې ځان وجني او دا راخلی او دا ښکلی او دغه ګته په محفوظ ځای کې ډک دي. دا پاڼه وه، دا پاڼې عام پاڼې بس پاڼه پرتې ډېر شی دي، خو لیکن د قرآن کریم دا پاڼه چې دی کله د قرآن د الفاظ پې ولیکلی شو، د قرآن سره تعلق راغی، څومره نیکه شوه ده او څومره بختوره شوه، څومره شان واله شوه چې دغه پاڼه دا اوس ته په ځمکه باندې نه پرېږدي، مسلمان یې په ځمکه نه پرېږدي، دا راچوتی ښکلی او دا پاڼه په صحیح ځای کې ږدي. نو چې کله یو بېسا چیز چې پاڼه ده، ګته ده، هغه دومره اوچتېږي او دومره قدرمنه کېږي، نو څوک چې قرآن ته ناست دی ولې دا به قدرمند نه وي؟ دا به څومره لوی شان والی. کم کلي کې ویلی کېږي ولې کلی به ډېر اوچت نه وي. ګوره الله رب العالمین قرآن کریم له الله رب العالمین ټول اوچت شان ورکړی دی. د هغې د وجې نه الله عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي موږ ډېر ذلیل قوم خو الله چې موږ له عزت راکړلی په قرآن یې راکړلی، او کم کلي کې چې دا ویلی کېږي الله رب العالمین پای کې ډېر خیرونه او پیدې پای کې الله رب العالمین اچوي. دا یو بهترین کتاب دی د الله. د الله پیغمبر په ټولو کې بهترین انسان هغه دی چې قرآن زده کوي او بل ته ښایي. دغه شان د الله پیغمبر فرمایي هو حبل الله المتین، دا د الله مضبوطه رسۍ ده، مضبوطه رسۍ ده، شلیږي نه. او بل حدیث کې راځي وَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ سَبَبٌ طَرَفُهُ بِيَدِ اللَّهِ وَطَرَفُهُ بِأَيْدِيكُمْ. دا قرآن د الله تعالی رسۍ ده، د دې رسۍ یو طرف د الله په لاس کې دی، څنګه چې د الله د شان سره ښایي، د الله په لاس کې د دغه رسۍ ده یو طرف دی، وَطَرَفُهُ بِأَيْدِيكُمْ، او د دې رسۍ دا بل طرف یې دنیا ته راځوړن کړی دی. نو د الله پیغمبر وایي فتمسکوا به، تاسو په دې باندې منګولې ولګوئ، دغه د الله رسۍ اونسئ
فإنکم لن تزولوا بعده ابدا چې دا رسۍ چاونی وا دا به چرتم گمراه نشي دا نشي گمراه کېدی دا رسۍ نیول پکار دی دا الله رب العالمین دا رسۍ دا چې چاونی وزلا دی به چرتم گمراه نشي دارنګي حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کتاب اللہ عز وجل هو حبل اللہ دادا اللہ رسیدہ من اتبعه کان علی الہدا ومن ترکه کان علی الضلالہ چاچ دے قرآن کریم خپل راہنما جوڑ کا او قرآن کریم پسے ور پسیشا قرآن کریم خپل زندگی کے دیل زیور کا خپل معاشرہ کے دیل زیور کا خپل ملک کی خپل کور کے دیل زیور کا خپل سینہ کی دیل زیور کا نو دغه انسان با په ہدایت باندی ومن ترکه چاچ قرآن گره پریخی دے کان علی الضلالہ دا په گمراہی باندی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوزل دا نبی علیہ السلام نے تپوزو کا نبی علیہ السلام دا پتنو ذکر وکا ویدہ سے سخت پتنی بھئی لکه د شپې ټوکړې او دومره ډیری وي او د شپې ټوکړې مقصد دا چې دومره داسې خطرناکي وي چې ته پکې څه پیژنې نه چې حق کم دی او باطل کم دی سخت خطرناکي فتنې وي او دغه فتنې به دومره ډیری لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی هار وشلیږي هار او د اغینا دا کمی دانی چې دا رواني لکه عام طور باندې دا تسبیح مونږ وګورو کنه تسبیح چې کله دا وشلیږي دا لړۍ نو څومره زر به دا دینه دا د دې تارنا دا دانی دا زر رواني ځمکې ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام می دغه شانت کې تیزی سره دا فتنې براوريږي او فتنې به زیاتی علی رضی الله تعالی عنہ ته پوښ کې د الله پیغمبره ومل مخرج منها یا رسول الله اے د الله پیغمبره دغه فتنو نه به منګ څنګه خلاصيږو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وایي د الله تعالی په کتاب باندې به اخلاصيږي او زما په سنت باندې به اخلاصيږي د نبی علیہ السلام سنت طریقې دغه دعا یعنی قرآن او حدیث باندې به اخلاصيږي چې قرآن چا خپل راهنما جوړ کا احادیث راهنما جوړ کړه نو دغه انسان بر دې فتنو نه خلاص شي او د فضایل د قرآن کریم ډیر زیات دي هغه په دې وخت کې داغه ټول ویل هغه ممکن ندي بدشتو باندې د الله رب العالمین موږ له پوره نصیب کې والله رب العالمین دې عمل له نصیب کې او په قرآن کریم باندې د الله متعامل نصیب کې الله رب